السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو تاسو ته لکه څنګه پته ده په دا ویډیو به وینو چې پرون مولانا فضل الرحمن صاحب او پی ټی آی قیادت چې چوره لیډرشپ او هغه ملاقات او د چې نور پارټي هم ولې هغه مشران هم او دا ناستا او سو پریس کانفرنس اوس نو موږ ویل چې په دې باندې یو خبره موږ وکړو ملګرو خبره داسې ده همیشه موږ خبره کړې ده به ماضی چې به موږ مولانا صاحب باندې تنقید کړای مولانا صاحب په پی ټی آی باندې کړای او سیاسي وابستگی براغلی اختلافات پوي ګوره نه خو د مولانا فضل الرحمن ته عمران خان ضرورت ستا او نه عمران خان ته د فضل الرحمن ضرورت ستا دا پارټي په خپل جیبانه دي سیاست په خپل جیبانه ده همیشه ما ویډیو چې ویلي دي چې سیاست چې تاسو موږ چې تر چوره پورې تقسیم یو تر دوره پورې تاسو موږ د حالات نه بدلیږي کوم حالات چې موږ پښتونخوا چې موږ هر ضلع چې پښتون قوم سره کېږي او لګیا دي دا حالات طریقه نه بدلیږي چې تر چوره پورې موږ دا اختلافات دا ختم کړي نه او تاسو موږ یو سلی نه موږ ته پکار ده چې تاسو موږ یو موټای قومیت پس وجه باندې پښتونولي په وجه باندې خپل علاقې مسایل په وجه باندې چې چرته تاسو به وینو چې ظلم زیاتی شوري ده آئین او قانون جنازه جان ته خبرې دي چې عمران خان باندې کیس ته کیسو جیل چې دا سیټ ته خبرې دي دی چې سیاست خبره بالکل نسته دی چې که تاسو موږ چیرې یو موټی او ټول پښتانه او یو اواز دسلو او په کار خو موږ ته دا ده چې دا لیډرشپ تاسو موږ چې کوم تقسیم یو بل په منځ تاسو موږ تقسیم یو صرف د دې لیډرشپ په وجه نه نو آیا دا لیډرشپ قانون خپلې فیصلې وکړي او په یو جیبان دی سي او دا موږ ته یو داسې پلیټفارم جوړ کړي چې ټول موږ آئین او قانون او ظلم خلاف موږ یو سیاست په الیکشن چې جلا کوو بېشکه جان ته خبره ده خو د حق د پاره حق سچ د پاره موږ یو پکار دا چې کوم مزید د اختلافات نه دا لیډرشپ وباسي او په یو جیبان دي سي نن مولانا صاحب ته که پی ټی آی قیادت بار ورجي د مقصد دا ده چې همیشه عمران خان پی ټی آی دا حق سچ سره او یو کولو همیشه دا اواز لګولای ده او حق د پاره درېدلای ده نو نن که چیرې مولانا صاحب په دې باندې روغه فیصله وکړه او دا موږ ټول قوم ټول پښتانه چې چوره لیډرشپ دی چوره پارټي دی یو سی سره او د خلاف یو داسې مهم شریک چې هغه د قوم د پاره ملک د پاره بهتره وي ملک چې کوم حالات لګیا دي هر سړی بچای هر نوجوانونه واقف څه شای دي چوک کوي چې کویر سره اولې کویر سره نو صرف خبره دومره ده چې همیشه موږ دا ویلي دي چې تاسو موږ په سیاست چې صرف تقسیم سلی یو او یو کېږو نه که چیرې موږ یو سلو یو اواز سلو یو موټی سلو نو چا جرأت نسته چا دومره همت نسته چې موږ سره زیاتی او ظلم وکړي زه دلته وایم چې دلته موږ منظور پښتون ډېر روجه وسلی چې زه په سوشل میډیا باندې نه وینه د اکټیویټي نه وینه منظور پښتون دپاره دا یوه موقع ده یو ښکلی چانس ده که چیرې دی په واقعي د قوم د اواز دپاره حق دپاره چیرې دا یو د تحریک جوړ کړی و او چیرې کوم یت خبره د مخ ته غونجولو خیال و نو پکار ده چې اوس دا ښکلی پلیټفارم جوړ ده دی چې د شرکتو کې دی چې د ورسره یو موټی سي او قوم دپاره دی د ټول هر یو تحریک هر یو سیاسي لیډر هر پارټي د پښتونخوا چې چوره دي دا یو سی او د ټول پښتونخوا چې چوره مسایل دي هغه د ټول په ګډه باندې په شریکه باندې د قوم ته یو داسې پلیټفارم مهیا کړي چې هغې چې امن وي بایچاره وي پښتون قوم عزت وي چېرته بدامني نه وي چېرته مسایل نه وي چېرته خبرې چېرته آئین او قانون جنازه نه وي نو دا صرف به هله کېږي چې کله تر موږ تاسو موږ د سیاسي پارټیو نه راوځو او یو موټی سو امید ساتو چې د لیډرشپ په فیصلې کوي
او دا به په یو موټی کېږي په یو پلیټفارم به جمع کېږي سیاست د بېشکه جلا کوي الیکشن په ټیم خو اوس موقع ده هر چې چېرته چوره ظلم لګیا ده هغې خلاف یو کول پکار دي مننه جی شکریه